السلام علیکم ورحمت الله. دا یو مسله ده چې موږ تاسو ډیر مسلمانان وروڼه اغل منجونه کوي خو په کورو چې کوي جمعات ته جمع المانجه د پاره اغه نه دي کور چې منجونه کوي. نو د دې متعلق شریعت حکم دادا چې لمون په جمع سره جمعات چې کول دا سنت مؤکده دي او د دې حکم دا واجب تمیزدو ده، یعنی ضروری ده چې یو مسلمان با المون په جمع سره په جمعات چې ادا کوي بغیر د چې شرعي عذر نه کور چې ګوشي لمونځ کول دا ګناه ده او دا د سنت مؤکده د پرېږدولو مجرم او سزاوار ده. جمع سره لمانځه کولو ډیر فضائل په احادیث مبارکه او چې ذکر دي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي و چې مؤمن او د سوکي او جمعات طرف ته د جمع لمانځه په نیت روان سي الله جل شانه هر قدم باندې ونی کی ورته ورکوي، ایوه درجه بلندوي، ایوه ورته ګناه معاف کوي. یو بل حدیث مبارک چې راځي چې د جمع سره لمونځ کول د ګوشي المانجنا 27 درجه افضل ده، زیات فضیلت لري. یو بل حدیث مبارک چې راځي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای که کوم مسلمان زړه دا غواړي او د خواهش وي چې قیامت پر ورځ چې الله جل شانه مخې ته درېږم حساب کتاب د پاره نو چې زه به حیثیت مسلمان الله جل شانه مخې ته ودرم. وای دغه سړی ته پکار ده چې دا په دنیا چې المون په هغه ځایونو چې ادا کی چې کوم ځایونو چې اذان کیږي، یعنی المون جمعه چې په جمع سره وکي نو الله جل شانه بدغه انسان دغه تمنا پوره کی چې قیامت پر ورځ به د الله جل شانه مخې ته به حیثیت مسلمان حساب کتاب ته ولاړ او نه کولو متعلق نبی پاک صلی الله علیه وسلم سخت وعیدات بیان کړی دي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چې څوک المونج په کور چې کوي ما زړه غواړي چې زه چې نوجوانان خپل ځان سره جمع کړم او هغوی ته ووایم چې لرګي جمع کړو او د دې مسلمانانو د کور ته اور ورکړم، کورونه اوس وجوم. نبی پاک صلی الله علیه وسلم په زمانه چې با هغه یو سړی په جامع سره لمون نه کاوه چې څوک ما کلم کلا ظاهر او ښکاره منافق انسانو نو هغه په جمع سره لمون نه کولای او بل به هغه مسلمان نسل کولای چې کوم مسلمان با د دوه کسانو په سهاري د دوه کسانو په ټیک باندې هم جمعه ته نسل راتله هغه مسلمان به لمون په کور چې کاو جمع سره به نه کولای اچيوري په دوه کسانو په سهاري باندې جمعه ته راتله بیا به لمون په جمع سره کاو. یو صحابي د عبد الله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنہ نابینا د پستر ګړون د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په خدمت چې عرض وکړ یا رسول الله زه پسترګو نابینا یم او زه چې جمعه ته راځم په لارې چې درندگان وي موزي ضرر رسونکي حشرات الارض ما ته به جایزه وي چې زه په کور چې لمونځ کوم. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وای ته د مؤذن د आवाज حي علی الصلاه د اروي وای جی یا رسول الله زه د आवाज ارو. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ته جمعه المانجه د پاره جمعه ترجه وکور چې تا د پاره المانجه کول ټیک نه دي. نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ایو نابینا ایو وړاند صحابي ته هم په کور چې د المانجه کول اجازه نه کولای. نو موږ تاسو ډیر صحتمن روغ جوړ او طاقتور او د ټولو سہولیاتو میسر کېدلو باوجود ډیر مسلمانانو په کورو چې لمونځونه کوي او جمع ته نه ځي جمعات ته د ډیر نقصان خبره ده، د ډیر ګناه خبره ده، د الله او د الله رسول نافرمانی او د ناراستي خبره ده. نو کوشش دې کوي سړی چې لمونځ کوي وری به د جمعات چې کوي په جمع سره